د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم روان جنگ وو کوم چې خیر سره سر ته خو رسیدو خدا دې چې د تاسو ما چې کله هم داسې په سرحدونو باندې حالات وران شي او خبرې وران شي نه سره یوازې سیاسي نقصانات نه کیږي بلکې هغه سره معاشي څومره نقصانات کیږي او دا د څوک نه وی چې را جنگ سره چې دین او هغه سنه کیږي دا صرف د دوو ملکونو ترمنځ جنگ یا سیاسي جنگ رواني یا صرف فوجیانو ترمنځ جنگ رواني دا بالکل هم نه ده د دینه کاروباریان څومره متاثر کیږي د دې جنگونو عام خلک سونه متاثر کیږي دا غي لړ مثال د نن سبا تاسو ګوره د سبزیانو فروټس ریټس ډیر زیات په های لیول باندې رسیدلی دي ځکه چې پاکستان د افغانستان نه چې کم درآمد کېدلې سبزیانې او فروټس نه هغه خو په لار کې ودرېدل ځکه چې سرحد خو بند شو نو خو یو خو کم چې د تجارت کوونکي دی هغه ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی بلخوا دغلته کې د عام خلکو ته چې کوم نقصان رسیږي لګیا دی مطلب سبزیانې ریټونه تاسو ګورئ ډیر زیات ګران شوی دي کله ټماټر قیمت خبرو کو نو بعضی ځایونو کې 300 دي چرته 400 دي بعضی ځایونو کې بیا په 1500 روپے کیلو باندې ټماټر خرڅيږي دا وخت په پاکستان کې او بیا د کشان د انګورو قیمت ګورئ نو انګور هم چې نه غزر روپے کیلو ته رسیدلی دي نو دا غلطه خبره ده څوک چې وایي چې را جنگ چکیږي نو هغه سیاسي جنگ وی یا چې دی هغه د دوو ملکونو سرحدونو باندې جنگ رواني د دینه سونه زیات چې دغه معاشي نقصان رسیږي دوه ملکونو ته د شانتي سونه کاروباریان دي دغه کاروبار سمره متاثر کیږي او بیا د دینه عام ولس عام عوام د دینه سونه ډیر زیات متاثر کیږي هغه تاسو ته پته ده ځکه چې د یو عوام د یو انسان هغه په کچن باندې اثر پریوزي دا غي کور د دینه متاثر کیږي هر یو کور د دینه متاثر دی نو جنگ نه دی پکار او خو خبره ده چې دا جنگ ختم شو سر ته ورسېدو خو یو خوا جنگ بندي خو او شو خو غ زبان بندي اوس پورې نه ده شوی نو دا چې کما جنگ بندي وشوله دې سره زبان بندي هم پکار ده سوشل میډیا د لارې کم د تعویلی ماویل روان دي دا هم اوس سر ته رسیدل پکار دي دا هم اوس ختمول پکار دي دا نور نفرت تاسو هم چې خورون کې دي دا زما پیغام نن نه اغوي د پاره دی